بیا لکه څنګه چې سترګې کتلو کی تمیزو کی دا پڑی رالم کمار دی دا گند که پاک دی دے تمیز دا پارا سترگو دا پارا رنا پکار اللہ دا غیر رنا انتظام کردی دی نور دی سپومے دا ستوری دی نور دی سیزو نہیں اور سنگت تیارشی نا انسان بے قرارش دغه سے عقلم رنا پکار کدا عقل مخ ته رنا نی اوس د عقل رنا عقل نشي جوړولې دا د عقل په وس کې نه ده دغه رنا ته وحی وي دغه رنا ته قرآن وي دغه رنا ته سنت وي زه بنگلادیش کې ما ولیدل بعض خلق دونه عبادت کوي ہندوستان کې تاسو ګوره بعض خلق د غویانو عبادت کوي بعض د شادوګانو عبادت کوي بعض مې ولیدل چې هغې په شمشته خپل قسمت معلوموي شمشته د خوراک ورغورځي چې چا خوراک وخوري بس د قسمت ښه دی 33 کروڑ خدایان دی په ہندوستان کې د هندوانو 33 کروڑ قرآن اعلان کې انما الہکم الہ واحد اے اولاد آدم بل چاته سر مه ټیټوئ ستاسو مشکل کشا حاجت روا صرف یو ذات دی چې اللہ کم اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم چې داغه په وجود کې څوک د الوهیت دعوه نشي کولی او دلیل سره ان فی خلق السماوات والارض الآیہ نمارس کولو چې قرآن عظیم دا علم دی دے کے رنا سکول پہ دیوانی لکلی روشنی حاصل کرو سکول کے روشنی نشتے التٹوڑ تیری دی یو مہارت پا کے حاصلی کی ترکانی لواری کولالی پساری توب تبابت جاڑو بڑو کی مہارت تب منگ پساری وی داغین دوایانی جوڑو تب طبیب وی د استعمال د پاره لوخي د خټو نه به جوړو لغې ته به کولال وي د اوسپن نه به سیزونه جوړو لغې ته به لوهار وي لرګو نه به جوړ ته به ترکان وي دغه ترکان به دورو د کپړې میلم جوړو جولاګانو له به کډې جوړولې کډې د کپړې میلو دغه کولالانو به تر د غاڼې د ګوړې پورې اتریم جوړولې دا خو علمونه دي وخت سره سره بدلی ضرورتونه بدلی هغه علم چې انسان د انسانیت هي هغه صرف قرآن او دا پارچه ضروری دی شکر دی الحمدلله یو وختو چې خلکو دې طرف ته بالکل توجه نه د جمعات د امام په مقصد قرآن قرات غلط ہو صحیح بنو ټول تخبه تحصیل کی یو حافظ قرآن ملاوے دو بس عربی جی سے بے اردو جمعیت مشرو سید آباد پوری پیر آباد پوری باخل کو ختمون لگرزو اور یہ بے غٹ تراوی اللہ فضل لے حافظان تا دا تراو دا پارا مساجد نے ملائی منگ محنتوں کو پدی علاقہ منڈے ترڑی موالے خلق دروازے موٹا کولے خلق ہم یو ماحول تراوست و دا غید وجنا دا کم زمان کشران
مولوی محمد علي صاحب دی مالونو نه راځي دی تر اعظم جان زمون خمل ګرو ډېر زبردست دایو او ما داسې تبلیغي نه لیدلې چې د هیڅ خان مالدار نه اثر نه اخیست. الحمدلله نن تاسو ګورئ رڼا خورېږي، الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ خپل تعلق د تبلیغ د کار سره مضبوط کړو او د علماء سره خپل رشته مضبوطه کړو. موږ نه نبی علیہ السلام تللی دی، هغه موږ ته علما پرېښي.